ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله خالقنا العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حن سنادي فاتر دقال سأل الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاك وفرما كل نفس ذائقة الموت هر زي روح شيء سپاغه روح چلیږي باغه ځوان زندگی پکې ځوان زندگی کې دنیا کې هغه د بخامه خا ورځ له ورځ خمر ورته راځي محترم دوستانو میاسه د ربیع ثانی شروع سره نه اوله ده ربیع الاول چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت مو پکې بیانول تاسو ټول اوریدل په دې میاشت کې ربیع الاول کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا زخم تللی حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ستیم له حجۃ الوداع څخه روان ولې مکه حج څخه به خطبه ویل اصحاب کرام ته بیان توکل فاصحاب کرام ته ویل چې اصحاب کرامو آیا تاسو په دې خبره غوا او سیږي کوي دا کوي چې ما تاسو د الله جل جلاله پر دین در رسول ټول اصحاب کرام ټول چې بالکل یې الله رسوله چې کوم احکامات کوم وحدانیت د الله جل جلاله ودي ته هغه مشترک رسول بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایله چې اصحاب کرامو ګوره زله دنیا څخه بیا راتله ورځ به زم ځکه دومره انبیا کرام چې څونه دنیا ته راغلي دي یو نبی هم په دنیا کې ژوندی نه دی پاتې شوی الا ماشاء الله زه به هم یو ورځ تاسو په مابین څخه وزم ځم نو لهذا په مدینه منوره کې کوم دوه قسم صحابه کرام چې مهاجرین یو انصار تاسو په خپل نبی کې منه محبت سره کوي اتفاق وکواسه د یو بل د مال د عزت او قدر عزت خیال بساتي په یو بل سره په شفقت مهرباني کوي دا خطبه فارغه سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سر خلاص ول چې پیغمبر علیه السلام اخر شوی چې ستې واپسی کو تراغل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره بیمار رسول په دې بیماری حالت کې چې ستم دې مسجد خو کور ته لاړ د بلې بیبي د شپې د ورځې تیرېدلو لمبر ولې وهغه ته ورغلې ورته ویلې که ستا چیرې خوښ وي زه به نن دغه شپه د عایشې رضی الله تعالی عنها سره وکړم ګوره الله د الله رسول هر شی هر خبره
هر قول دا امت یو سبق دې پرېښودلی چې انسان چې څومره ودونه وي که یو وي که دوه وي که درې که څلور وي هغه به د زکندن په حالات کې یا د بیمارۍ په حالات کې بیا به هم د هغو په مابینځ کې د یو د بل خیال سره ساتي هغه بیبي ورته ویلې چې بالکل زما له طرفه تا له اجازت دی پیغمبر علیه السلام راغی عایشې رضی الله تعالی عنها په خونه کې په حجره مبارک کې هلته پروت وی د عایشې رضی الله تعالی عنها په غیږ کې سر مبارک پروت ولی پیغمبر علیه السلام دومره زیات تبه ولا دومره زیات ګرم ولی عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیلې چې د الله رسوله ته خو نن ډېر زیات ګرم یې نن خو ډېر زیات ایش یې څه وجه ده د الله نبي علیه السلام فرمیلې چې عایشې څومره انبیاء کرام چې دنیا ته راغلي بیا چې د دنیا څخه تلل د امت چې څومره ګناهې ولې د هغو ګناهو مطابق بعض روایت کې راځي چې امت څومره ګناهګار امت و د هغو چې څومره ګناهونه دي د هغو مطابق درد بیا پر خپل رسول پر خپل پیغمبر باندې راځي ولزما امت چې دې الله هدایت وکړي امت کې بداره کم کسان هم راسره د شیطان لخوا وي ځکه زما نن تبه ډېره د بدن مې ډېر ګرم دی ایشي ام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په دې ټیم کې د عایشې رضی الله عنها ورور راغی عبدالرحمن هغه مسواک وهلی د پیغمبر علیه السلام حجرې ته راننوتې کمرې ته د الله رسول د مسواک ته کتل خوند یې ورکړی عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیلې چې د الله رسوله مسواک دې زړه وسو مسواک در واخم مسواک وې پیغمبر علیه السلام سترګو ته وشوې سر ته وشوې چې هو که نه واخه دا بل سبق امت ته پرېښولی چې په یو اوداسه کې بم تاسې ګوته مسواک نه واست تاسې چې په ګوته باندې خوله باندې صفا کوئ دا له ډېرې کمزورۍ او له ډېرې مجبورۍ له ډېرې غریبۍ څخه داسې اصحاب کرام ول چې هغو څخه دومره غربت ولی چې د مسواک لرګی به ته پیدا کېدی نه بیا به پیغمبر علیه السلام خپل شي مبارک باندې ګوتې صفا کوي غاښونه پاکوي نن هغه د هر انسان سره کم از کم د 50 روپۍ والا مسواک اخیستلی شي دا یې بل سبق دی امت ته نو پیغمبر علیه السلام چې څه چې سر ورته وشي الله رسول نو عایشې رضی الله تعالی عنها هغه مسواک راواخیستلی کلک ولی پیغمبر علیه السلام ته ویلې چې دا مسواک په خپله خوله کې درته پوست کوم ویزویم هغه ول ویزولې شی یې پوست کړی بیا پیغمبر علیه السلام ورکړلی پیغمبر علیه السلام مسواک وولې ښه مسواک یې وولې له مسواک بعد بیرته عایشې رضی الله تعالی عنها هغه مسواک هغه رقم د پیغمبر علیه السلام د ناړې مبارکې پر شنتلې بیا عایشې په خپله خوله مبارکې ووله دا یې بل سبق امت ته پرېښولی که یو کور ودانه لري که څلور لري که دوې لري که درې لري دومره محبت به ورسره کوي دومره محبت ورسره کوي که دی غیر مسلم چې دی ستا په اسلام داخل شي که دا مسلمان وي چې دا له تا څخه عبرت په دین کې واخلي ورځ په قیامت یا له دې له وجې څخه ته جنت ته لاړ شي یا دا ستا له وجې جنت ته لاړ شي دومره رحم من محبت په خپله منځ کې وساته شفقت مهرباني په خپله منځ کې پیدا کړي بیا د پیغمبر علیه السلام عایشې رضی الله عنها امر وکړی چې ما ته صحابه کرام راوغواړه چې ما واخې په غېږ کې اوږې راکړي ما یوسې مسجد ته بومځي د لمانځه ټیم پوره شولی پیغمبر علیه السلام ته دوه صحابه کرام دا ورته راغلل علي کرم الله وجهه په یوه سیټ باندې عباس رضی الله عنه زوی عباس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام شاته روان ولی پیغمبر علیه السلام په اوږو مبارک کې اخیستی وی د عباس رضی الله تعالی عنه اصحاب کرام لیکلي اصحاب کرام کتابو کې وایي د پیغمبر علیه السلام چې په کوم لار مسجد ته لارې بوتې په هغه لارې کې پیغمبر علیه السلام له کور تر مسجده پورې د پښو د بډو ګوتو هغه لیکي معلومې ولې دې کش کړی
دومره حرکت په پښو کې نه ولې د یو بل امت ته سبق پرېږدي وخت په ذکردن باندې چې قطعا به لمونځ نه پرېږدي په قطعي دلیل باندې ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر چې لمونځ زموږ سوچ واس دنیا ستا کور ستا عزت ستا اولاد ستا هر شی پردی په نس ماړی وي یو شي ته محتاج نه وي بیا هم په زړه کې سکون نشته د وجه دی چې اول خو لمونځ کوو نه که بیا کوو په دا رقم غفلت کې کوو چې هغه الله ته قبول نه دی په دې وجه باندې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم عالیه ابلوز یو ایدری یو قبرستان ته ایدری ته ورتلي یو جنازې ته خلک شاته ناسو ګپې کوله نو بیا د بیان پر وکړی خوشکې ورته په خوشکې بیان ورته وکړی ول ای د الله بندګانو پر تاسو باندې یو آفت مصیبت مرض رالی سنومې د کرونا و هغه د خدای عذاب ولې بیا د ما د څو مخلوقات د څو د الله نه خوش کړ د بندګانو له وجې هغه مرض خدای واخیستلی بیا آفت وچکالي و هغه در باندې راغله خوشکالي در باندې راغله بیا د الله بارانونه در باندې راوستل تاسو په یوه شي باندې ځان نه پوه کوئ نو دا رقم به کېږي چې الله جل جلاله اسمان نه خو بین راسي او ډبر راغورځي به خشت راغورځي بیا به مستر خلاصي د الله عذاب اصحاب کرام باندې به په کور کې به یوم د عمر رضی الله عنه په دور کې مچر ډېر زیات شو عمر رضی الله تعالی عنه ټول اصحاب کرام او ټول دا تابعین راوستل دا مچر ولې زیات شو هغه یا امیر المؤمنین مچر چې باران وشي چې کومې هګۍ پرتې هغه مات شي پیدا شي بچیان یې غټ شي راوځي مچر ځکه زیات شو ول یا نه منم آل یې وکړی چې یو مسلمان آلته په جنګ کې په سرحد باندې په جنګ کې پر مسلمانانو باندې ظلم شروع ول ولدا د الله عذاب دي څو مسلمانانو وجه پر مې باندې عذاب اوسه هغه په معمولی شکل هغه سر خلاصې دی موږ په لوی شان کې بیا هغه نمبر بدل کو ترتیب بدل کو سوچ بدل کو انداز بدل کو نو پیغمبر علیه السلام دا بل سبق امت ته پرېږدي چې درمانده ډېر کوشش کوي د لمونځ ډېر خیال ساتئ بیا هغه بعد پیغمبر علیه السلام ډېر په تفصیل واقعه ده حضرت پیغمبر علیه السلام چې د دنیا ولاړی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی خلیفه اول د امت لپاره د ټول امت خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله جل جلاله فضل سره د پیغمبر علیه السلام د سره برکت څخه د امت لپاره خلیفہ وګرځي بیا دوم خلیفہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی بیا دریم خلیفہ عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی بیا څلورم خلیفہ علی کرم الله وجهه وترم دوستان د الله جل جلاله عبادت د الله جل پیغمبر علیه السلام رسالت دا رقم ځان جوړ کاسه چې ورځ په قیامت د الله په حضور کې کم از کم دا رقم سوال د زبر نشته جواب تاسو دی دا 15 سوال ورځ په محشر باندې کیږي 3 سوال په قبر کې کیږي چې من ربک مدینک نبیک رب دې څوک دین دې څوک نبی دې څوک 15 سوال چې ځواني مې درکړو په څه کې تیر عمر مې درکړی ولې 25 کې تیر کړه جیداد مې درکړو 25 کې د وخت تیر کړه اولاد مې درکړو 25 کې د مصرف کړي 15 سوال ورځ په محشر باندې کیږي انسان د دغه سوالو د کوم شي تیاری کړي انسان سوچو بل حضرت پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ورته منبر ته کتل بیا جبرائیل امین دعا کوله پیغمبر علیه السلام امین پر ویلې اصحاب کرام ورته ویلې چې یا الله رسوله تاسو روز پر منبر ته کتلې تاسو نن پر امین لفظ نه ویلې نن تاولي امین ویلې ولې دعا دا وکړه پیغمبر جبرائیل امین چې زما نوم چیریاتي ازما امت ما من درود نه وای هغه انسان د هلاک څخه ورکړ نو ځکه علما کرام فرمایي په ژوند کې یو درود شریف دا فرض لکه څنګه چې کلمه فرض ده او انسان کدا وای چې زه ورځ په قیامت د الله حضور ته حاضرېږم ورځ په قیامت د پیغمبر اعظم په امت کې راپورته کېږم مرګ حق مرګ راځي بیا دا انسان د دوه تحریم کې چې کم از کم په ورځ کې یا په میاز کې په جمعه کې کم از کم لس ورځې پیغمبر اعظم درځي او بختور انسان هغه دی
چې په ورځ کې کم از کم 100 وار وایي د جمعې مبارک په ورځ باندې کم از کم دومره وایي چې انسان یو ور دوه شروع وایي د الله جل جلاله په هغه او ډبل ثواب ورته راوړي علماء کرام مفسرین لیکي چې په د جمعې پر ورځ درود شریف حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام برای راست په خپل اوري دا کرامت یې علاوه کړی دا محترم انسان معجزه ده دا الله جل جلاله و امت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ډېرې طریقې ورکړي دي که دا رقم نه که په لمانځه کې نه په روزه کې راسه په زکات کې راسه په حج کې راسه په فلاني شی عبادت کې راسه د شپې په یو تهجد په عبادت کې راسه په معمولی په یو ور په الله یادول کې راسه زه به تاسو عفو کوم د چاله وږي د پیغمبر علیه السلام برکت کوي بس محترم انسان دا سوچ لزان سره وای چې زه به ورځ مرم چې مرم بیا به څه وړم لما سره بچیش پاتې کوم شی به ماته په کار راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې انسان ته ورځ په قیامت یو اولاد په کار راځي چې اولاد د الله په دین کې مصرف یو خپل مال په دین کې مصرف دا رقم بناوي جوړ کی چې هغه بناوي نه ختمېدونکي ورځ په قیامت ورته انسان ورته او بل دومره خبره هغه چې دا رقم مسافر وي په خوا خل سرونه تل لکه د نن سبا یو محلې ته یو علاقې ته یو مسجد ته یو مدرسې ته یو دا رقم دیني ادارې ته یو دیني ځای ته یو خیر ځای هغه چې دا رقم د برمې د اوبو یو دا رقم د بس جوړ کړي چې هغه انسان وبزین شي خپل ژوند پکې لري دا د ثواب هم نه ختمېدونکی دی محترم دوستانو ورځ په قیامت چې د الله حضور ته ودرېږو جل جلاله به دومره په خوش کوي دومره په جذباتو کې وي دومره په جذباتو کې وي چې نه به عرش څخه आवाज راوځي نه به له فرش आवाज راوځي نه به ملایکې راوځي نه به ملایکو له خلا आवाजونه راوځي بلکې الله جل قرآن کې فرمایي چې کان صوابا چې ستم الله جل جلاله جاغو چاته نه کړي چې فلانه دا کم څنګه شو هغه جواب ورکړي بالا خبر نشي کولای د الله حضور ته وتلیدو ته خپل ځان د ځان د حاضرېدلو د ځان غلو ځان تیار کس دغه تیاری یک تنها د الله او د الله رسول په رسالت او وحدانیت او به څنګه راځي چې انسان هغه محفلونه هغه مجلسونه هغه خبرو او هغه ځایو ته لاړ شي چې هغه کې د الله او د رسول تیاری و انسان تر خپل شي الله جل جلاله دې مشتاق په دغه باندې فکر نشي کې دعا ولا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت يا الهي صمنا على الاسلام وسنه طول بدخل رحم كرمك صمنا على الاسلام وسنه الدنيا رسيد يا طول قبرنا ومنوكين يا الهي تی قبرونه د جنت په چور بغچو ګرځي يا الهي موږ تعالی عزیزان کلیدان د دنیا رسیدي ټول باندې حال رحم بیا سمون دې پر حال باندې راس يا الهي بیا په موږ باندې خصوصي رحم فضل کرم وکړي يا الهي صل على الاسلام وسلم پریشان دي تخلع عيب پریشان ختم کړي حاضر مجلس کې الهي دا چا کم شي حاجتونه وي تخلع عيب شرح حاجتونه وکړي پاک پروردگار په کورو کې برکتونه نسا اولادونه نسا حاجي يا الهي تغفر فضل سره خپل کرم سره پیغمبر اسلام برکت اولیاء کرام له برکت يا الهي فرمود باندې رحم کې په کورو کې برکتونه را پیدا کې اولادونه مصالحان کې چې اولادونه نسا پاک پروردگار ته نیک صالح اولادونه نصیب کې اولادونه سره پرمانه سره له هدایت صراط مستقیم ته کې يا الهي تخ امن اتفاق صورة من المحبت فمسوانا فمسك الفداء كي من المحبت الفداء فمسك سمر على الإسلام وسوانا بدوي كي بريشانوي كي بدرنگوي كي تخلو عيب دا بريشانوي وختم كي بدرنگوي وختم كي بدوي وختم كي وأخلو مسك اتفاق الفداء كي أو سمر على الإسلام وسوانا بمران إلهي طول حال بان الشخص رحمك أو خير المارين غيرك تاخذ خير صحة ونسيبك يا إلهي سمر على الإسلام وسوانا طول تغبر عليه الصلاة والسلام شفاعته نسيبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة فأدي بأن حق العظيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمته.